يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه تپوس کی استانا په حق د میاشتو د عزت کې چې جنگ کول پدې کې د کافرانو سره څنګه دي قل قتال فيه كبير وایا وتا چې جنگ کول پدې کې لوی ګناه دي وصد عن سبيل الله قومن کول د خلقو د الله د دین او کفر به او په خپل کفر کول په الله باندې په مسجد الحرام او خلق من کول د مسجد حرام نه و اخراج اهله منه او شړل دا خلقو چې لایق دي د مسجد حرام د دینه اکبر عند الله دا ډیر لوی دی په ګناه کې د الله سره والفتنه اکبر من القتل او دا شرک کول ډیر لوی دی په ګناه کې د قتل نه ولا یزالون یقاتلونکم او همیشه وی دا کافران چې جنگ وکي تاسو سره حتا يردوکم عن دینکم ترغه پوری چواړی تاسو لرا د خپل دین نه چې دې ته فتنه وي ان استطاعوا کچر د دې وسوشي ومن يرتد منكم عن دينه او هغه څوک چې واوړي د پتا سو کې د خپل دین نه بیامت بیا مړ شو او هو کافرون او دې په دې کفر کې اولئک حبطت اعمالهم پس دغه کسان دي چې ضایع شو ټول عملونه دي په دنیا په دنیا کې او آخرت په آخرت کې اولئک اصحاب النار او دا کسان جهنميان دي هم فيها خالدون دیوا په جهنم کې همیشه وي ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړل اسلام قبول کو والذین هاجروا او کسان چې بیا د دې لپاره هجرت وکړو وجاهدوا فی سبیل الله او جهادونه وکړو د الله په لار کې اولئک یرجون رحمت الله نو دغه خلق دی امید اوساتی د الله د رحمت والله غفور الرحیم الله بخشش کوونکی دی مهربان یسألونک تفوس کیستانا عن الخمر والمیسر چې حکم د شراب او د جواره سده قل فیما اسم کبیر وای او تا چې په دې دواړو کې ګناه لوی دی ومنافع للناس او سفیدی پکشته د پاره د خلقو واسمهما اکبر من نفعهما او ګناه د دې دواړو لوی دی د فائدې د دې دواړو نه ويسألونك ماذا ينفقون او تاسو کې استانا چې دې څومره خرج کړي د الله په لار کې قل العفو وتوای چې سیوا شي د ضرورت نه كذلك يبين الله لكم الآيات دغسی الله بیانی استاذ د پاره احکام خپل لعلکم تتفکرون تدید پاره چې تاسو سوچو کې پدې کې په دنیا د دنیا د پاره او آخرت د آخرت د پاره ويسألونك عن اليتامى او تاسو کې استانه چې د یتیمانو څه حکم دی قل اصلاح لهم خیر وای وتا چې اصلاح کول د دې لپاره ډیره بهتر ده وین تخالطوهم او کتا سمال شریک وای د دې سره فاخوانکم نداستا سرونه دي والله يعلم المفسد او الله پیجنی هغه سړی چې فساد کوي د یتیم مال خوري من المصلح
دا غچانا چې اصلاح کوي ځان ته بچ کوي. ولو شاء الله لعنتکم، کچری الله غواړي نو تاسو به مشقت کې وغورځئ. ان الله عزیز حکیم، بشک الله زور او حکمت والده. ولا تنكحوا المشركات، اما اخله په نکاح سره مشرکان خزي حتا يؤمننا ترغ پوری چی ایمان راوړي. ولا امه مؤمنه خير من مشركه، او خامخا غوینځه چې مسلمانه ده دا ډیره بهتره ده دا مشرکی بیبی نه. ولو اعجبتکم، اگر که خوندر کی تاسو لمال او حسن داغي. ولا تنكحوا المشرکین، امور کوي مشرکانو ته په نکاح سره خپل اولاد حتا یؤمنو ترغه پوری چې دی ایمان راوړي مسلمانان شي. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، او غلام مسلمان ډیر بهتر دی د مشرک نه. ولو اعجبکم، اگر چې خوندر کی تاسو له مال او حسن داغي. اولئک يدعون الى النار، دغه مشرکان چې دي خلق له دعوت ورکي د اور د جهنم. والله يدعو الى الجنه والمغفرة، او الله دعوت ورکي خلق له د جنت او د بخشش باذنه په خپل خوا باندې. ويبين آیاته للناس، او دعوت یې دا دی چې بیانې الله آیاتونه خپل خلق د پاره لعلهم يتذكرون، د دې لپاره چې دې نصيحت قبول کړي. ويسألونك عن المحيض، او تاسو کې استانا چې حکم د حیض څه دی. قل هو اذن، وایو ته چې دا ګندګي ده. فاعتزلوا النساء في المحيض، نجدا کې خپل ځانونه د بیبيانو نه په وخت د حیض کې. ولا تقربوهن، او منځ دې کېږي دي ته حتا يطهرن، ترغه پوری چې دی پاک شي. فاذا تطهرن، پس کله چې دی خي پاک شي. فاتوهن، نراتلک ویدی تا من حيث امركم الله، داغه طرفنا چې الله تاسو ته امر کړی دی، اجازت کړی دی. ان الله يحب التوابین، بیشک الله محبت کوي د توبه استونکو سره. او يحب المتطهرین، او محبت کوي د ځان پاکونکو سره. نساؤکم حرث لکم، دا بیبیان استاسو پټی دي استاسو. فاتو حرثکم انا شئتم، پس راځه خپل پټو ته سرنګي چې وغواړی تاسو. وقدموا لانفسکم، او مخکې ولېږئ د خپل ځانونو لپاره د خیر کارونه. واتقوا الله، د الله نو یریږئ، دا د خیر کار دی. واعلموا، پوښئ انکم ملاقوه، چې تاسو به ملاقات کوئ الله سره. وبشر المؤمنین، او زیر ورکا مؤمنانو ته. ولا تجعلوا الله، او مگر زویدانم د الله عرضه لایمانکم، نخا د پاره د سوګندونو تاسو چې سوګندونه کوي د دې خبرونان تبرو چې احسان وکوي چا سره. وتتقوا، پرهیزګاری کوي. وتصلحوا بین الناس، او چې اصلاح کوي د خلقو په منځ کې. نو د دین تاسو سوګندونه کوي. والله سمیع علیم، الله اوریدونکی دی او په دې دار چا په نیت باندې.
لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم ننیسی اللہ تاسو لرا پا بی فیدی قسمونو استاسو ولیکن یواخذکم لیکن نسی تاسو لرا بما کسبت قلوبکم باغی سوگندونو چه قص کری زرون استاسو واللہ غفور حلیم اللہ بخشش کون کے دے اور دیر صبر والا للذین یؤلون من نسائهم داغی کسان دا پارا چه قسمون اکڑی چه نبا نزدیکی خپلو بی بیانو تا تربسو 4 اشهر محلت تے سلور میاشتی فَإِنْ فَاؤُوا کو واپس شو د خپل خبرنا او نزدې شو فإن الله غفور الرحیم بیشک الله بخشش کون کې د مهربان وین عظم الطلاق او کدی نیت کړو پدې کې د طلاقو فإن الله سمیع علیم بیشک الله اوریدون کې ده او په دې پارس باندې والمطلقات يتربصن بانفسهن او غزنانا چې طلاق ورکړي شي غي لرانو انتظار وکي خپل ځانونو ته 3 قروء 3 حیضا ولا يحل لهن او ندی جائز د دې لپاره ان یکتمنا چې دی پټي ما خلق الله فی ارحامهن هغه بچی چې الله پیدا کړی د دې په ګېډو کې ان كنا يؤمننا بالله واليوم الاخر کچری وی دي ایمان لرون کی په الله باندې پرز د آخرت باندې وبعولتهن احق بردهن في ذلك او دا خاوندان د دې لایق دي واپس اغستو سره په دغه موده کې ان ارادو اصلاحا په دې شرط کړه دې اراده چې مونږ باجون خطیرو ولهن مثل الذي علينا بالمعروف او د دې زنانو د پاره هم حق شته په نارینو باندې پشان داغی علیهن چې څنګه په دې باندې حق دې د نارینو بالمعروف او په جائز طریقه وللرجال علیهن درجه او د نارینو په دې باندې فضیلت ته الله عزیز حکیم او الله زور اور ذات ته او هر کار د الله د حکمت ته